وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قدرمند مسلمانانو په دغه آیات مبارک الله تعالی فرمایي چې لویوالی په اسمانو او په مځکه کې الله لره دی او الله جل شانه غالب دی او حکمت لري. په دا اوسنی عصر چې نن سبا چې موږ کوم اعمال کوو هغه اعمالو ته موږ نوم ورکړی د سنت دی او هغه د رسم رواجونه او هغه موږ ته راپاته د هندوانو څخه دي او موږ پر هغه رواجو نمونه د سنت طریقې نعوذ بالله ایښي دي. دا ټوله د غرور څخه دا شا کېږي. جناب رسول الله فرمایي چې د چا په زړه کې ذره بر غرور وي هغه به جنت ته نشي داخل. حدیث شریف دی. او بل جناب علیه الصلاة والسلام چې موږ ته څه فرمایي یا جناب رسول الله چې عملا موږ ته څه ثابته کړې ده د هغه زموږ د ژوند لار ده، د هغه زموږ طریقه ده او د هغه زموږ د کامیابۍ ذریعه ده. نن سبا زموږ په وطن او په علاقه کې جناب رسول الله فرمایي د ټولو سره بده ډوډۍ په ډوډیانو کې بده ډوډۍ هغه د واده ډوډۍ ده چې په هغه کې غریبان نور بولي سروایداران د عزت او د شهرت دپاره دعوت ولیمې جوړېږي. غریبان ده سره به بات نه کول کېږي او سرمایهداران ته باقاعده دعوت ورکول کېږي. جناب رسول الله و دغه ډوډۍ ته دغه دعوت ولیمې ته بده ډوډۍ. قدرمندو مسلمانانو زموږ د وطن او د علاقې رسم رواجونه نکاحوي چې زموږ اوس د اولاد پر مور و پلار چې کوم حق دی شرعي نوم دی او د دین اسلام د شریعت مطهره تحت به ته دیني تعلیم ورکوې په دین به خبروې او پر اعلی به ته نکاح ورکوې. نو که چیرې نکاح موږ سختوو ښکاره خبره ده نعوذ بالله زنعامو موږ د عرف و د رواج په وجه سره نکاح څومره سخت. نو سبا تاسې وګورئ په وطن او په علاقه کې مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله تعالی فرمایي چې هندوستان کې خو اکثریت آبادي د هندوانو ده. مسلمانان چې رالو دا مسلمان فاتحین چې په دا تیر وخت تیر شوي دي دا مسلمانان چې آباد شو نو د مسلمانانو په عرف او په معاشره کې ډېر رسم و رواجونه د هندوانو دا پلاو شو. مسلمانانو به رسم و رواجونه د هندوانو دا کول. اوس د جناب رسول الله سنت طریقه دا ده د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها سره د جناب رسول الله نکاح وشوه په سفر مبارک. سهار وختي جناب علیه الصلاة والسلام صحابو ته فرمایي چې ستاسو سره که هر شی هغه راوړئ. بعضې صحابه خرما راوړي، بعضې پنیر راوړي، بعضې وچه ډوډۍ راوړي. جناب رسول الله سره صحابه کښېني تناول